نه مخکې نازل شوی دی. جو او فضا یوما د مکی صورتونو په شانتې ده چې توحید د الله رب العزت او رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او اثبات د قیامت او الته دوباره ژوند او الته حساب کتاب او الته کامیابی او ناکامی دا درې اهم موضوعات چې کوم د مکی صورتونو وي هر سورې مومنون هم دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله الرحمانی چې بې اندازې مهربان، الرحیم زیات مهربان دی. قد افلح المؤمنون، یقینا کامیاب شوي دي مؤمنان. کامیاب ګورې مؤمنان. څوک تپوسونه کوي څوک کامیاب دي؟ یهودیان کامیاب دي، هندوان کامیاب دي، دهیان کامیاب دي، صلیبیان کامیاب دي. قرآن ویلنا قد افلح المؤمنون، یقینا کامیاب دي مؤمنان دنیا او آخرت دواړو. اوس مؤمنان څوک دي چې دا کامیاب خلق دي؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنان هغه کسان دي چې په منځونو خپلو کې خشوع کوي، په خپلو منځونو کې خشوع تضرع او عجزي کوي الله ته. والذین هم عن اللغو معرضون. او مؤمنان هغه کسان دي چې دوی د بیهوده خبرونه، د پریوتو خبرونه، د بیکار ګپونو نه معرضون مخ اړوي. اوس خو خلکو یو بل سره ګپ شپ کنځلي دي، وایي داسې خړپونه مې ته تېر کړه، یعنې کنځلې مې و دوست مې ومې کاندو، وزي د ښځې نه هم کله تېر شم. وایي پوهېږئ په دې باندې د ښځې کنځل ورته ومو. دا اشنایي نه ده، دا شیطاني ده، دا یارانه نه ده، دا دوستي نه ده چې ته د یو بل حیال یو د یو بل بېعزته کې او یو بل ته کنځلې کې. خو شرابیان کبابیان غوندې خلک همیشه د هغې یارانې او دوستانې ډکه شي. نو هغه کسان دي چې د لغو نه، لغو کل کلام ساقط عن الاعتبار، هر هغه خبره چې د هغه درجې د اعتبار نه لاندې پرېوتې وي. کل عمل و کل فعل باطل، د لغوه معنا دا هم د لغوه هر قول او فعل چې باطل دی دا لغوه دی. او معرضون معنا مخکې اړونکي دي، یعنې معنا دا ده چې د لغوې په مجالسو باندې او د لغویاتو په مجالسو تیریږي، نو دې کې ځان ملوث کوي نه. والذین هم للزکاة فاعلون. مؤمنان هغه کسان دي چې دوی د زکات دپاره دي کوونکي، یعنې زکات ورکوي. والذین هم لفروجهم حافظون. مؤمنان کامل هغه خلق دی لفروجهم چې د خپلو شرمګاهونو دپاره حافظون حفاظت کوونکي دي. د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي، د زناو نه، د غلطو استعمالونو نه، د هغې د بربنډولو نه، د ټولو نه پرهیز کوي. او د پرهیز معنا دا نه ده چې که خپله بیبي یا خپله وینځئ نو د هغې خواته به هم سړی نه ورځي، لکه څرنګې چې دا بیمارۍ د نسواراو پر راهبانو باندې لګي. نه الا علی ازواجهم، مگر نه په بیبیانو د دوی باندې او ما ملکت ایمانهم، او نه په هغه وینځو باندې چې د دوی ښي لاسونه یې مالکان دي. ولې؟ فانهم دا مؤمنان غیر ملومین، نه دي ملامته د خپلې بیبي په باره کې او د خپلې وینځې په باره کې. که دې خپلې بیبي خواله به ورځي او خواهش د هغې خپل به پوره کوي او وینځې واله به ورځي، هېڅ ملامتیا پې نشته دی، بلکې مکمل اجازت دی د الله طرفه، بلکې نه نزدېکت به ګناه حسابېږي په ده باندې. فمن ابتغى وراء ذلك،
سوکو چې طلب کی وراء ذالک ما سوا د دینا لکه د خپلې بیبي په ځای باندې د بل په زنانه پسې ځي او دارنګې چې کومه دی زناګانې او زناکارۍ طرف ته ځي فاولئک هم العادون یا لواتت کوي استعمال د سړو او د هلکانو کوي څنګه چې اوس د دغه مهذب قوم په اسمبلو کې د دې خبرو مطالبې کیږي چې سړی د سړي سره نکاح وکړي فاولئک هم العادون مهذب نه دي خرم تی کوي خره قچر به هم تیښوي سپي به هم تیښوي دې څخه واده څه مهذب دی مهذب دې ته وایي چې د حیا او د غیرت نه خلاص شي فاولئک هم العادون همدا کسان زیاتی کوونکي دي یعنی حدود د شریعت پایمال کوي او شلوي او بار ته تیوزي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون مؤمنان کامل هغه کسان دي چې دوی د خپل امانتونو دپاره او د خپل وعدو دپاره خیال ساتونکي کوم امانتونه که د الله د طرفه وي د رسول الله د طرفه وي او د شریعت او اسلام د طرفه وي او که نه په خپل کور کې بعضې د بعضو سړی بعضو سره وداعي او امانتونه کیدي دا هم د دې لاندې راځي او دارنګې وعهدهم د خپلو وعدو دپاره که الله سره کړې ده او که دای د مخلوق سره کړې ده راعون خیال ساتي والذین هم علی صلواتهم یحافظون دا هغه کسان دي چې دی په منځونو خپلو باندې پنځه واړه وخته منځونو باندې یحافظون حفاظت کوونکي دي او دا چې دا مونځ کې دوه ځله ذکر کا نو مونږ وایي چې دا تکرار نه دی اول ځل خشوع په صلات ذکر شوه هم په صلات خاشعون قرآن ویل نو هلته خشوع په صلات مقصد ده او په دې بل آیات کې چې هم علی والذین هم علی صلاتهم یحافظون دلته حفاظت الصلات مطلب دی چې د مونځ محافظین هم دي مونځ په خپل ټیم کې کول غواړي اولئک هم الوارثون دا کسان په وراثت کې وړونکي دي څه شی وړي الذین یرثون الفردوس هغه کسان دي چې وراثت کې وړي با جنت فردوس لرا حدیث کې راځي جنت فردوس د تمامو جنتونو نه غوره او د تمامو جنتونو نه پورته دی او تمامو جنتونو ته چې کوم څلور قسمه نهرونه برابېږي د دې بنیاد په جنت فردوس کې دی او جناب رسول الله وایي اذا سألتم الله الجنه کله چې د الله نه جنت غواړئ نو فاسألوه الفردوس جنت فردوس ته وغواړئ فإنها اوسط الجنه بهترین په جنتونو کې دا جنت هم فیها خالدون ای به دوی په دې کې همیشه دا اتمام نعمت دی چې دا به جنت فردوس په وراثت سره به یوسي او بیا به په دې کې دوی همیشه اوسي ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین یقینا پیدا کړی موږ انسان لرا من سلالة دغه خلاصې د خټې دغه خالصی مخلصی د هغې نه چڼ شوي خټې نه موږ د انسان بنیاد ساز کړی دی یعنی انسان اول آدم علی نبینا علیه السلام دا الله تعالی د خټې نه دغه وجود ساز کړی ثم جعله بیا ګرځولی دی نسل الله د انسان جعله ګرځولی دا انسان یعنی نسل د انسان نطفتن فی قرار مکین ګرځولی دی دې لرا نطفه فی قرار مکین مانا په هغې رحم د مور کې قرار ځای د قراري ته وایي او مکین هغه ځای د قراري محفوظ دا د مور د پلار د شانه د مور رحم ته منتقل شي ثم خلقنا النطفه بیا پیدا کو ګرځو موږ نطفې لرا دغه یو ساس کې اوبو لرا نو څه شی ته نه ساس کو موږ علقتن دینا علقه ساز شي یعنی یو ساس کې د ټینګې وینې
چې مشابه وي جوړې سره علقه اصل کې جوړې ته وایي په جبو کې ګرځي او پر خپل پور یو تور شی دی اونخلي او سم وینه د سړي نه راکاږي کنه هغې ته علقه وایي نو دا ساس کې د اوبو 40 دن بعد د نساس کې د ټینګې وینې ساس شي او پر رحم پورې نښتې فخلقنا العلقة مضغة پس پیدا کو منگا او ګرځو منگا د علقې لرا مضغه د دې نه منگا جوړې شوې غوښه سازه کړو د وینې نه جوړې شوې غوښه فخلقنا المضغة عظاما پس ساس کو منگا د دې جوړې شوې غوښې نه اډوکي د دکې جوړې شوې غوندې غوښې نه موږ اول اډوکي ساز کړو دې دپاره چې دا عمود او ستنې د انسان د بدن دي اډوکي نو فکسونا العظام لحما پس واغوندو منګه اډوکو ته خو دغه دا معنا غوښې لره چې کله هغې نه اډوکي ساز شي نو بیا دې اډوکو ته الله وي منګه غوښه واچوي او غوښه ورته واغوندو ثم انشأناه خلقا آخرو بیا پیدا کو منگ دے لرا یو مخلوق بلا 40 دن بعد دیکھے اللہ تعالی دا طرفنا روح پک وهلی شي او داغنا انسان ساز شي نو مخ کے جمادو اس ژوندی انسان دی سترګې وشوې لاسونه خپې پوزه خوله او دا ټول کار والا فتبارک الله احسن الخالقین پس خیر و برکت والا دے اللہ غزات چې هغه ډېر ښه پیدا کوونکی د پیدا کوونکو نه دی ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا یقینا تاسو اے انسانانو پس د دې ژوند نه لمیتون مرئ به تاسو به مرئ ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا یقینا تاسو په ورځ د قیامت باندې دوباره راپورته کیدی شئ ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق یقینا پیدا کړي دي موږ پورته پتا سبانی او لارې یعنی او اسمانونو لرا یہ اسمانون نے تعبیر په طرائق وسو کو طرائق د طریقې جمع لارې ته وایي او دا چونکې د پرشتو لارې هم دي او بل خبره دا ده چې طرائق معنا دا ده چې لاندې باندې دي لاندې باندې دي یو اسمان دی نو دا غره پاسه بل دی نو دا غره پاسه بل دی نو دا غره پاسه بل دی دا غره پاسه بل دی عربو داسې وایي چې طارق النعل علی النعل یعنی پیزار په پیزار باندې د پاسه اوچت کیږي دا عرب وایي داسې وما كنا عن الخلق غافلین نه منګه د مخلوق نه خبر الله وایي وانزلنا من السماء ماء راکوزو منگا دا اسمان نوبو لرا اسمان نے راکوزو دا وریزی نے راکوزو اسمان مانا ما کڑی تاستا السماء ستوئی دا کل ما ازولکا ہر آگا شے چستار سر دا پاسی کل ما ہوا علاکا و ازولکا پا ہوا سماؤکا کم شے چی پتا سورے سازے سار سر دا پاس ہوئی داستا اسمان دے دی وجہ نے کوٹھی دی چتم اسمان ویلی کی نو راکوزو منگا او بو دا اسمان نا ما راکوزو منگا دا اسمان نو بو لرا بی قدرین پا یو خاص انداز باندے دونو بم منگا نرادا کو چی اگر ضرورت نا زیادی دیوی او دونو بم منگا نرادا کو چی اگر ضرورت نا کمی دیوی فاسکناہو پی الارض وسو منگا پر ازمکا کی دیو بولرا دوبو بیا منگ پر ازمکا کی دن سٹاک کو دار وورو پا ذریعہ باندی دا غرونو پا ذریعہ باندی دا اوبو پر مجاری الارض کی دا ازمکا کی دن رون دی رگون دی پای کی دوبو چلی دی تازول تا اخفل مدرسہ کی عرض لار شوی دے بور وحی عرضے کی پکی بودی لانی عرضے کی بودی بلانی دا پا دی غرون کی
د دې کالام پرې غرونو کې داسې واورې موږ لیدلي دي چې خدای به د کمې زمانې به پرتي د کمې زمانې ګاډي پکې داسې ننوځي او ګاډي پکې داسې ځي مزلې کوي پرې ګاډي پرې واورو باندې روان وي بس دا اکسټا کولو ته اسکناه فی الارض موږ اوسو دي اوبو لره سټا کوو دي اوبو لره په دې ځمکه کې وإن على ذهاب به لقادرون او منګه په بوتلو د دې باندې لقادرون طاقتور یو کله که منګه وغواړو د اوبو منګه لرې کړو دا موږ په مجاري الارض کې نه راولو بندې به کړو بلکې دا اوبه چې دي دا به منګه لاندې بوزو چې تاسو به په هېڅ قیمت باندې طاقت نه لرئ په هېڅ قیمت په طاقت نه لرئ چې بیا تا اوبه تاسو راوباسئ فانشأنا لکم به جنات من نخیل پس زرغونو منګه ستاسو لپاره په دې باندې باغونه من نخیل د کجورونه وعناب د انګورونه لکم فیها فواکه کثیره ستاسو لپاره په دې کې دي میوې ډېرې ومنها تأکلون او ځنې د دغه میوو نه تاسو خورئ وشجرتن او روباسي په دې اوبو باندې الله یوې ونې لره تخرج من طور سینا چې روزي هغه د طور سینا غر نه عام طور سره د طور سینا غر چې موسی علیه السلام په الله سره ملاقات کړی د هغې نه چاپیره د غرنه چې کومه ایریا ده دا ټول د خونه ونې دي د خونه باغونه دي زیتون چې ورته وایي تنبتو بالدهنه زرغونیږي او راټوکېږي د تیلو سره داسې ده ته ویږي چې دا ونه سر وهي نو ګویا تیل پکې دي وصبغا للآکلین او انګولې دی د پاره د خوړونکو صبغه انګولي ته وایي یعنی معنا دا ده کم شی چې ستا نوڼۍ رنګ کوي دک انګولې دی پوهېږئ ځکه صبغه رنګ ته ویلې کېږي صباغ چې کومري نو دوبي ته ویلې کېږي هغه دوبي چې رنګونه ورکوي لوپټې زنانه ولا قسمه قسم رنګونه ورکوي او جامو له رنګونه ورکوي وإن لکم فی الانعام العبره او یقینا ستاسو دپاره په چارپایانو کې یو لوی عبرت دی په میخو کې غواګانو کې په ګډو کې په بیزو کې په اوښانو کې ستاسو دپاره یو لوی عبرت دی نسقیکم مما فی بطونها سکو منګه په تاسو باندې من ما بعضې د هغې نه دا من د تبعیض دپاره دی بعضې د هغې نه چې د دوی په خېټو کې دي خېټو کې خو دغه دا بولوم دي براز هم دی نه د دغې سکو منګه بعضې د هغې نه چې دوی په خېټو کې دي چې هغه حلیب خالص دی یعنې خالص پی دي ولکم فیها منافع کثیره او ستاسو دپاره پرې څارویو کې ډېرې فایدې دي ډېرې فایدې دي څنګه ډېرې فایدې دي دغه پی خو تا ولوستل او بیا پرې پیو کې چې کومې فایدې دي یو شماره نو دغه پی ځان له زبردست شی دی د څکلو دپاره چې هغه د هیچا په مرۍ کې نښلي هم نه او بیا د دغه پیو نه خلک ماسته سازوي د دغې نه شملي او کوچ سازوي د دې نه چې کوم دی خلک د دغې شملو نه بیا خلک قرد سازوي او د دې نه خلک چې کوم دی نو نور شی نه هم سازوي موږ ته نه دلته د شملو نه نور شی نه هم سازو او هغې ته چې ته بیا وکړي ډېر مزیدار انګورۍ ته نه سازوي او د دې نه نور الله ته پته ده چې څومره دې کې ډېر لوی فایدې دي ومنها تاکلون او ځینې د سارو نه تاسو خورئ چیلي او ګډان راونیسئ ولالې کوئ او خورئ تاسو وعلیها وعلى الفلک تحملون او پرې سارو باندې لکه په اوښانو باندې وعلى الفلک او په کشتو باندې تحملون تاسو سورېدی شئ ځکه چې عربو دې اوښانو ته صفاین البر وایي
سفاین البر دا د اوچې کشتۍ دي څنګه چې دغه کشتو ته هغه سفاین البحر وایي نو دې ته سفاین البر وایي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لګلو مونږه نوح علیه السلام خپل قوم ته فقال یا قوم اعبدوا الله ویل ای زما قومه د یو خدای عبادت وکئ د یو خدای نه ویریږئ یو خدای ومنئ ما لکم من اله غیره نشته ستاسو لپاره معبود سوا د الله نه افلا تتقون تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ویل جرګیا کسانو چې کافرانو د قوم د نوح علیه السلام نه ما هذا الا بشر مثلکم غټایټ ویلي چې نه دی دا نوح مګر ستاسو غوندې انسان دی ستاسو غوندې خوري سکي او بار ته ځي او ستاسو غوندې بودوباش کوي او ژوند تیری بازارونو کې ګرځي د ده بچي هم کېږي او د زنانه هم دي ستاسو څه فرق دی یریدو ان یتفضل علیکم مقاصد سیاسی لري سیاسی مقاصد لري اراده کوي چې ځان غوره کړي په تاسو باندې دا سیاسي چال چلی دا همیشه دپاره دا غټایټ او ملأ د پیغمبرانو علیهم السلام باندې دا تور پورې کوي ولو شاء الله لانزل ملائکة که الله غوښتی وی موږ ته د پیغمبر رالیږله نو راکوزه کړی به موږ ته فرشته به راغلی وه او موږ ته پیغمبر ساز شوی وی نو انسان موږ ته پیغمبر ساز شو علما لیکي دوی پرې عقل دي څه شي چې د انسان نه پیغمبر نشي سازېدی او د ګټې نه خدای سازېدی شي وګوره که نه دا هغه سخافت عقل دی دا بیوقوفي ده چې انسان نه ته پیغمبر نه سازېږي نو د ګټې نه خدای څنګه ساز شو ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین نه دی اورېدلي موږ دې خبرو لره په خپلو پلارانو مخکنو کې دا نوح چې کومې خبرې شروع کړي دي دا موږ په خپلو پلارانو کې ستا پلاران په څه پیدل ان هو الا رجل به جنه نه دی دا مګر یو سړی دی په د لیونتوب دی لیونی دی لیونی ټول قوم یو خبره کوي او دی راپاسېدی بله خبره کوي لیونی نور صحیح فتربصوا به انتظار کوئ په ده باندې حتی حین یو زمانې پورې مرګه پورې ورته انتظار کوي په خپله عمر شي کیسه به ختمه شي دویم څوک ورسره نشته قال رب انصرني بما كذبون ویل نوح علیه السلام کله چې مایوسه شو د قوم د ایمان نه ربي ای زما ربا انصرني زما امداد وکړي بما كذبون په سبب د هغې چې د قوم زما تکذیب وکړو خدای زما امداد وکړي او بل ځای کې دا دعا داسې کړې رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا فاوحینا الی دعا قبول شوه وحی وکړه موږ نوح علیه السلام ته ان اصنع الفلک کشتۍ سازوه د بسم الله کا دا غواړي چې دا د مخ ځمکې نه هټاو شي او ښه نو کشتۍ شروع کړه ان اصنع الفلک سازوه کشتۍ لره باعیننا زمونږه د سترګو د وړاندې و وحینا او زمونږه د خونې مطابق موږ به تا زمونږ د سترګو د وړاندې سازوه او زمونږ د وحی مطابق سازوه موږ د چل ښایي ورته یې ویلې که جو طیر د مارغه د سینې په شانتې دقسې به شروع کوي او داسې به کشتۍ سازې فاذا جاء امرنا کله چې راشي حکم زموږ په عذابولو د بېدینو باندې وفارت تنور او جوش وي مخ د ځمکې او یا جوش وهي اوبه راوځي د تنور نه نو فاسلک فیها من کل زوجین فاسلک پس دننه کته په دې کې من کل زوجین د هرو دو جوړو نه اثنین یعنی د هر جوړې نه اثنین دوه هر قسم اشیاء چې دي حیوانات چې دي ښځه او نر
دا ځان سره په دې کې محفوظ کا دې دپاره چې نسل یې ختم نشي او دا د دې ثبوت دی چې دا سیلاب په تمامه دنیا راغلی او دا سیلاب څنګه چې په ځمکه هوار او داسې د غرونو په سر باندې هم لکه چې هغوی ورته وایي چې زه به او آوي اله زه به چې کوم دی نو غره ته ځای ونیسم او وبخېږم نو پلار یې ورته ویل چې نه زویا نن خو سیوار دي کښتۍ والا نه هېڅوک نشي بچ کېدلی زه چې د غره په سر باندې هم دکه اوبه ولاړې واهلک او وخېجوه ځان سره خپل کور والا الا من سبق علیه القول مگر هغه چې وړاندې شوی دی په هغې باندې وینا د عذاب منهم د بچو ستانه چې ستا ښځه به پاتې کېږي منافقه ده او ستا زوی کنعان به پاتې کېږي په عذاب والو کې دا منافق دی ولا تخاطبني فی الذین ظلموا خبرې مه کوه ما څه په باره دا کسانو کې ظالمان دي دا چې کله د هغه دا یقین راځي چې الله عذاب راولي نو پیغمبران ډېر لسوان دي څنګه الله څنګه بیا عذاب راولي تاسو دي باندې انهم مغرقون ما څه دي باره کې خبرې مه کوه یقینا دا ډوبېدونکي دي او غرقېدونکي دي وإذا استويت أنت ومن معك کله چې برابر شې ته او هغه څوک چې تا سره دي علی الفلک په کښتۍ باندې کښتۍ کې وخېږئ او کښتۍ ډکه شي او کښتۍ روانه شي نو تاسو به دا وایئ فقل وایئ فقل الحمد لله وای به تاسو الحمد لله الذي حمد ثنا ده الله هغه ذات لره نجانا من القوم الظالمین چې خلاص که موږ لره د ظالم قوم نه د ظالم په قومه په غر کېدلو به سترګه نه راکې سترګه نه سره کې او نه به پې جاړې بلکې د ظالم قوم په تباهۍ باندې الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمین به وایې چې په چا باندې اسمان او ځمکه نه جاړي ته پې څنګه جاړي وما بكت عليهم السماء والأرض وقل ربي أنزلني منزلا مباركا او آیا اے نوح اے زما ربا راکوس کی ما زید راکوزلو مبارک تا دا سی زیتا می راکوس کی چار خیر و دا برکت ڈک دی وانتا خیر المنزلین او تا یقینا بہتر راکوزون کو نایر تا بہتری دا ټولو راکوزون کو نا چې ته یو سړی یو ځای ته راکوزې نو دا کامیاب وي ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې یو لوی نښې د قدرت دي وان کنا لمبتلین او شان دا دی الله وایي یو منګه چې کوم دی لمبتلین ازمایش راوستونکي دقسې په موږ په مخلوق باندې ازمایش کوو امتحان پرې راولو ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین بیا پیدا کړه موږ وروستو د قوم نوح نه قرنا آخرین معنا هغه خاوندان د زمانې نور قرون او نور پیړۍ موږ پیدا کړې نور قومونه هم راوستل او دا سمود دغه دي چې کوم دی عادیان دي فارسلنا فیهم رسولا منهم راولېږه موږ په دې باندې رسول د دوی نه چې هغه هود علیه السلام دی ان اعبدوا الله په دې مضمون باندې چې د یو خدای بندګي کوئ ما لکم من اله غیره افلا تتقون وقال الملأ من قومه بعضې کې زه ترجمه هم نه کوم تاسو خیال لیکل هغه ځای به ګرې چې ګرېږي که نه چې اوس یو خبره خلاصه شوه او 20 ځله تېره شوه نو بیا د هغې ته دوباره ترجمې ته څه حاجت دی ځکه وایي وقال الملأ من قومه ویلي جرګې مشرانو د قوم د نوح د هود علیه السلام نه الذین کفروا هغه جرګه چې کافره شوې وه وکذبوا بلقاء الاخره او نسبت دروغ کړی ملاقات د آخرت ته چې الله نه آخرت شته او نه پکې الله سره ملاقاتونه شته واطرفناهم فی الحیات الدنیا او موږ اسایش
او منګه سهولتونه ورکړیو نعمتونه ورکړي دوی ته په ژوند د دنیا کې ما هذا الا بشر مثلکم دا یو اعتراض دی نه دی دا صالح دغه دا نه دی دا هودو مگر یو انسان دی ستاسو غوندې یاکل مما تاکلون منه خوري د هغې نه چې تاسو د هغې نه خوراک کوئ ویشرب مما تشربون او سکي د هغې نه چې تاسو سکئ ولئن اطعتم بشرا مثلکما قسم دی که تابع شوی قومه د یو انسان چې ستاسو غوندې دی او تا د پیغمبر په حیث ومانه نو انکم اذا لخاسرون یقینا یی به تاسو په دې وخت کې د تاوان منونه ایعدکم آیا دې وعده کوي تاسو سره چې انکم اذا متم کله چې تاسو مړه شئ وکنتم ترابا وعظاما او شئ تاسو خاورې او ډوکي انکم مخرجون بیا به تاسو راویستې کېږئ دا تاسو سره ګوره دا خبرې کوي چې تاسو خاورې ری شئ او اډوکې شئ نو بیا به راژوندي کېږئ هیهات لما توعدون لرې والې دی لرې والې د هغې خبرې چې تاسو سره کوم واده کېږي بیا ژوند چېرته دی هیهاته دا دواړه کنایه ده د فعل ماضي نه په معنا د بعوده ترجمه ده دی ان هي الا حیاتنا الدنیا نه دی زمان نه دی ان هي نه دی دا ژوند مگر دغه ژوند د دنیا قدر دی بل ژوند کم دی بیا را پاسېدل کم دي نموتو ونحیا نموتو مرو یعنی مشران زمنګا ونحیا او ژوند کېږو موږ کشران پیدا کېږي مشران مري او کشران را پیدا کېږي وما نحن مبعوثین نه یو موږ دوباره راپورته کېدونکي دا تا ته چا ویلي او د نموتو ونحیا یو معنا دام دا چې اهل تناسخ هم په دې حکماو کې خلک تېر شوی دی چې هغې ته اهل تناسخ وایي هغې دا وایي چې دا انسان په کم بدن کې اوسیږي او په دې بدن کې معاصي او ګناهونه وکړي نو الله تعالی د دې بدن نه وباسي او په یو ناکاره بدن کې ورکړي لکه د سپي په بدن کې د خنزیر په بدن کې هغې کې وردن نه کړي نو د نموت او د یحیا وایي دا معنا ان هو الا رجل ابترا علی الله کذبا نه دی دا پیغمبره مگر یو سړی دی دروغې تړلي دي په الله باندې وما نحنو له بمؤمنین نه یو موږ د لپاره یقین کوونکي قال رب انصرني بما کذبون وبویل پیغمبر د الله ای زما ربه امداد وکړې زما په سبب د هغې چې دوی ما ته د دروغو نسبت وکړو قال عما قلیل لیصبحن نادمین الله به ورته ویلي چې او پیغمبر عما قلیل د ډېر لږې زمانې نه وبه ګرځي دوی پښیمانه فاخذتهم الصیحة بالحق پس ونیو دوی لره اواز د جبریل په حق باندې جبریل السلام اواز ایستلی فنا فجعلناهم غصاء وګرځول دوی لره منګه ګنده خړه غصاء هغې ته وایي چې دا سیلاب راشي او د سیلاب په سر باندې دا خشخشاک او زګونه دا د اوبو په سر باندې رواني دی ته غصه او دا ځای په ځای باندې دا سیلاب یو خوا بل خوا غورځوي په بعدا للقوم الظالمین پس هلاکت دی د پاره د قوم ظالمه ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین بیا پیدا کړو موږ په سبودیانو پسې قرونا آخرین نور خاوندان د زمانو بشماره قومونه رالل ما تسبق من امة اجلها نشي وړاندې کېدی یو امت د خپلې نیټې نه وما یستاخرون نرستو کېدی شي ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا راولېږل موږ پیغمبران پی در پی تترا معنا سره فی در فی یکی باره دیگر یو راز او بل راز او بل راز او بل راز کلما جاء امت رسولها هر وارې چې براغې هر یو امت ته د هغوی رسولو کذبوه نسبت د دروغو به یې ورته وکړو فاتبعنا بعضهم بعضا پس ورپسې کړه موږ بعضې په بعضو باندې په عذاب کې وجعلناهم احادیث او وګرځول دوی لره موږ کیسې احادیث جمع احدوثې ده دلته وګرځول دوی لره موږ افسانې او کیسې چې په مجالسو کې بیا خلکو د عاد او د ثبوت کیسې به بیا کولې سمودیانو څخه خدای دا وکړه او عادیانو څخه دا وکړه او لوطیانو څخه دا وکړه
او قوم ابراهیم سے دا وکړو پلاری قوم سے دا وکړو بعدا للقوم لا یؤمنون پس هلاکت ته ول رواله د رحمت الله نا د پاره دا قوم چې ایمان نه راوړي ثم ارسلنا موسی بیا اولیګمغه موسی علیه السلام واخاه ورور دا هارون علیه السلام بآیاتنا پیوست خپل آیاتونو معجزو سره وسلطان مبین او دا غلبې ښکار سره موسی علیه السلام باندې الله دونه روب اچولیو چې فرعون بم دغه مخکې ګورې خبرې یې سم نه شو کولای غبراوي ده دا و چې بدمعاش ته و فرعون دا و چې بدمعاش نو او ځکه وایي ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئهم فرعون تو داغه جرګې تا فاستكبروا وزان غټو غاڼه فرعون او داغه جرګې وكانوا قوما عالين دا یو قوم ظالم عالين معنا متکبرین متجبرین فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا ویل دا مشران فرعون داغه جرګې عام خلقو ته انؤمنو ایمنګ ایمان راوړو لبشرین داغه دو انسانانو د پاره مثلنا چې زمونږ په شانتی دي وقومهما لنا عابدون او قوم د دوړو زمونږ غلامان دي دا څه خلکو خبره مونږ فکذبوهما فذسبت دروغ کړي دوړو پیغمبرانو ته وکانو من المهلکین وشو فرعون او جرګې داغه او قوم داغه د هلاکیدونکو نه په بحر قلزم کې می الله وی ډوب کړ ولقد آتینا موسی الكتاب یقینا ورکړی موږ موسی ته کتاب تورات شریف لعلهم يهتدون دې لپاره چې قوم سملارومي وجعلنا ابن مریم او ګرځولې موږ زوی د مریم یعنی عیسی علیه السلام و امه امور د آیتن دا مور او زوی گویا کې د الله د قدرت یو کرشمه او د الله د قدرت یو نخو ما الله وی ما ګرځولې دا واویناهما الى ربوه ذات قرار ومعین او ټیکانه ور کړی دا منګه دې دواړو ته او ټیکانه ور کړی و منګه دې دواړو ته الى ربوه اغا زمکی لوړې تا ربوه اصل کې لوړې زمکی تا وای چاته زمکی لوړ زمکی ذات قرارین چې دا خاوند اوسېدلو دا سې لوړ زمکا چې قابل ور اوسېدلو لکه چې د اوبو تنظیم او د باغونو تنظیم دا ټول پکې برابر او معینا او دا رنګي چې کوم د خاوند د اوبو ظاهر وا معین هغه اوبو ته وایي چې د مخ د زمکې په دې مخ باندې بهیږي لګي دې معین نو دا رب ولا ها دلته قادیانانو ځل رب ساده کړي په پنجاب دیګه بره باندې قادیانانو رب ساده کړي او د ربوی مستقل سټیشن دی او دا اسلامي جمعیت العلماء لکان دغه دا کې برغه سټیشن باندې شهیدان شو هغه دغه خلاف چلی والی او بس هغه راګیر کړو شهیدان دا خطرناک قوم دی دا د نبی علیہ السلام خاتم النبی نمری کافر دی دا سیل میں کافر دی یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا اے پیغمبرانو اللہ مخاطبہ کئی پیغمبرانو سا اے پیغمبرانو کلو من الطیبات خورید پاک رزقونونا پاک رزق پاک حلال او وعملوا صالحا کوي نیکو عملون لرا انی بما تعملون علیم یقینا ز پاګی چې تاسو کوي پویما وان هذه امتکم امه واحده یقینا دا جماعت پیغمبرانو تاسو ته ویم دا امت تاسو یعنی دا ډله پیغمبرانو امه واحده لا یو جماعت دی تمام پیغمبران علیهم السلام تمام تر پیغمبران علیہم الصلاة والسلام دا ټول یو عقیده یو لار یو طریقہ بالکل ہو ہاں یو خبر دا چې په دغه کې د یو بل جدا دي په شریعتونو کې
شرایع د هر چا ځان دي، اما اصول الدین د ټولو یو دی. انی بما تعملون علیم، یقینا زه په هغې باندې چې تاسو کوئ زه پوه یم. وان هذه امتکم امة واحده وانا ربکم، او زه ستاسو رب یم فاتقون، ایمان ویریږئ. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، پس ټوټې ټوټې که امرهم کار خپل لرا دی امتونو، بینهم په خپل منځ کې زبرا ټوټې ټوټې. کل حزب بما لدیهم فرحون، هره ډله بما لدیهم په هغې باندې چې د دوی سره وو فرحون خوشحالي کوونکي وو. ډلې ډلې به ساز شو، فرقې بیا سازې کړلې، او بیا به هره فرقه چې ځان له چل مسلې ځان له کړې وي او ځان له بیل چې کوم پوزیشن ساز کړی و او ځان یې په نورو خلکو نه جدا ښکاره کړی و، هر یو به ځان له خوشحاله و. یو ویل زه په حق یم، بل وایي زه په حق یم، یو وایي زه جنتي یم، بل وایي زه جنتي یم، بل وایي دا دوزخي دی، هغه بل وایي دا دوزخي دی. دا اوس ګورې نه، دا فرقې نه دي سازې شوي. اوله فرقه په خپله یو څو خبرو باندې څونه مطمئنه ده او باقي نورو خلکو ته کافران وایي. فذرهم فی غمرتهما، پرېږده دوی لره پرې خپلې بېهوشۍ کې، حتی حین یو زمانې پورې وکړه چې پراته یې پرې کې. ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، آیا ګمان کوي دا نامنونکي خلک چې انما نمدهم هغه چې موږ امداد کوو د دوی په هغې سره من مال وبنین د مالونو او د بچو نه. د دې کفارو څه خیال دی چې دوی له زه مالونه او دولتونه ورکوم، بچي وله ورکوم، نسارع لهم فی الخیرات، دا زه موږ جلتی کوو دوی دپاره په نیکو کې. نه، بل لا شعورون، ملکی نه پوهېږي، آزمایش او امتحان دی. ان الذین هم عن اوس بیا خبره کوي مخکې صورت په سر کې د مؤمنانو ذکر شو، دوباره اوس هغې بیا یو اعلی ترین صفتونه یو څو پاتې دي هغه هم وایو. ان الذین هم عن خشیة ربهم مشفقون، یقینا کسان چې دوی د یری د خپل رب را مشفقون یریدونکي. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، او مؤمنان کامل هغه کسان دي چې دوی په آیاتونو خپل رب باندې یقین کوونکي. والذین هم بربهم لا یشرکون، او هغه کسان دي چې دوی په خپل پروردګار باندې شرک نه کوي. والذین یؤتون ما اتوا، هغه کسان دي یؤتون چې دوی ورکوي ما اتوا هغه چې دوی ورکوي. وقلوبهم وجلتون، او زړونه دوی رپیږي. انهم الی ربهم راجعون، یقینا دوی خالص خپل پروردګار ته واپس کیدونکي دي. عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها د پیغمبر اسلام نه تپوس کوي، الله پیغمبره دا قرآن چې وایي چې والذین یؤتون، هغه کسان چې ورکړه کوي ما اتو هغه چې دوی ورکړه کوي او زړونه رپیږي. نو دا خلک دی چې غلا کوي، زنا کوي، جواري کوي، شراب څکي، هغه خلک دی. نبی اکرم ورته وویل نه، دا خلک نه دی، دا منځونه کوي، روجي نیسي، زکاتونه ورکوي، حجونه کوي، د نیکۍ کارونه کوي. چې څونه د نیکۍ کارونه کوي د اړې رپیږي چې ای الله ته به مانه دا عمل قبول کړي که قبول لري. ورې یاد ساتئ، نیکۍ به ډېر خلک کوي خو قبلوي الله تعالی نیکي د چا نه؟ انما یتقبل الله من المتقین، الله د متقیانو نه اعمال قبلوي، د هر چا نیک نه قبلوي. ځکه وایي اولئک یسارعون فی الخیرات، دا کسان جلتی کوي په نیکو کې، وهم لها سابقون، دوی دیتا وړاندې کیدونکي. ولا نکلف نفسا الا وسعها، تکلیف کې نه اچو موږ یو تن مگر په اندازه د طاقت د هغه سره. ولدینا کتاب ینطق بالحق، زموږ سیو کتاب دی خبرې کوي په حق باندې. وهم لا یظلمون، او په دوی باندې به هېڅ قسم زیاتې ونه کړی شي. بل قلوبهم فی غمرة من هذا، بلکې زړونه دوی په غمره معنه په ناپوهۍ کې دي، په غفلت کې دي د دې دې نه. ولهم اعمال من دون ذلك، دوی لپاره اعمال دي د دې نه علاوه هم لها عاملون، دوی د هغې عمل کوونکي. حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب،
حتی چې ونیسو موږ خوشحاله خلک د دوی سرمایهدار جاگیردار د دوی په عذاب باندې اذا هم یجأرون ناڅاپه په دوی چغې وهي نو ورته الله طرفه بیا ویلی شي لا تجأروا اليوم چغې مه وهئ نن د غواګانو په شاتې اوازونه وباسئ انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو د جانب زموږ نه ستاسو هېڅ امداد به نشي کېدی ولې قد کانت آیاتی تتلا علیکم والسته کېدل آیاتونه زما په تاسو باندې فکنتم علی اعقابکم تنکسون نو وایي تاسو په خپلو پوندو باندې واپس کیدونکي مستکبرینا په داسې حالت کې چې ځان غټ ګاڼه او به سامرن په دې قرآن باندې به تاسو کیسې کولې تهجرون او ګډې وډې به م ویلې کفار او مشرکان مکه به بهر راووته دی په دې اوړي کې او دا په دې شګو کې به ناست او دا خپې به یې شګو کې ورکړې وي او دا ګپونه به یې لګول بیت الله ته به راووتل او په مسجد حرام کې به ناست دا ګپونه به یې لګول او خاص همیشه ګپ په قرآن باندې لګاو لکه قرآن داسې انقلابي کتاب و چې کافر هم پرې پوهه و چې دا چا ومانه که نه هغې سراسر تبدیلي راځي بس سراسر تبدیلي انقلابیت ته قرآن باندې هغې پوهه و ځکه یې د قرآن داسې مخالفت نو کله به یې ویل هلکه به یاره سحر راته ښکاري بل به ویل نه مړه شعر دی بل به ویل جادو دی بل به ویل دا اساطیر الاولین دي دا کهانت دی ځان احساس کړی اپلم یدبر القول آی دی سوچ نه کوي په خبره باندې ام جاءهم ما لم یات اباؤهم الاولین که نه راغلی دی دي ته هغه څیزه چې نو راغلی دي پلارانو مخکنو ته ام لم یعرفوا رسولهما که نه پیژني دي خپل پیغمبر لره وهم له منکرون دي د خپل پیغمبر دپاره ناشنا ګڼونکي ام یقولون به جنه که نه دوی وایي چې پر پیغمبر باندې لیونتوب دی بل جاءهم بالحق بلکې راتی کړي دي په حق باندې و اکثرهم للحق کارهون او دی ډډه مه وایه لکه سمکین تا چې دې وخت نه ډډې شروع کړې نو ته خو پرون راغلی نو ناوخته راغلي اوسه پورې به پروت وي دا ډډه باندې تاسو ستړي شوي نه دي دا ډډه باندې تاسو ما ته ګورئ ما ډډه والي ده که زه ناست یم دا خو قرآن سړی وایي دي ته به داسې چمتو کېنئ چمتو ایغ نیغ تاسو ګپ کتاب نه دی چې تاسو یې په ګپونو باندې زده کوئ نو ځکه وایي چې آیا سوچ نه کوي دوی په خبره باندې که نه راغلی دوی ته هغه څیز چې نو راغلی پلارانو اولو دوی ته ام لم یعرفو رسول که نه پیژني خپل رسول نو دوی د خپل رسول لپاره ناشنا ګڼونکي ام یقولون به جنه که نه وایي چې پرې پیغمبر لیونتوب دی بل جاءهم بالحق بلکې پیغمبر راته کړي په یو حق دین باندې په حق خبره باندې و اکثرهم للحق کارهون او اکثر د دې مشرکانو کافرانو د حق دپاره بدګڼونکي دي ولو اتبع الحق که چېرته تابع شي حق اهواءهم د خواهشاتو نفسانیه او د دې کفارو لفسدت السماوات والارض نو فاسد بشي اسمانو ځمکې به وران شي ومن فیهن څه چې په دې کې دي بل آتیناهم بذکرهما بلکې موږ راته کړي دوی ته په عزت دوی باندې بذکرهم معنا بعزتهم وکرمهم داسې کتاب هم ورته راوړی چې سراسر د دوی پکې عزت دی وهم عن ذکرهم معرضون نو دوی د خپل عزت او د خپل پن او نصیحت نه اعراض کوونکي ام تسألهم حرجا کنه ته غواړې په دې پیغمبره دوی نه په دې دعوت باندې څه مزدوري پته لګي ته یې دې نه څه دا مزدوري غواړې فخراج ربک خیر پس مزدوري د پروردګار ستا ډېره غوره ده او خیر الرازقین د الله ښه روزي ورکوونکی روزي ورکوونکی وانک لتدعوهم الى صراط مستقیما یقینا ته رابلې دوی لارې برابرې ته وان الذین لا یؤمنون بالآخرة او یقینا کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې عن الصراط لناکبون دی د درست لارې نه اوړېدونکي کږېږي د هغې نه بل طرف ته ځي ولو رحمناهم که موږ رحم وکړو پرې خلکو وکشفنا ما بهم من ضر او لر کو موږ هغه چې دوی په دوی باندې تکلیف بیماري دردونه
ولګي تندې دا په دې باندې للجو فی طغیانهم یعمهون نو لجو کلکیږي دوی فی طغیانهم په سرکشو خپل کې یعمهون متحیر او حیران ولقد اخذناهم بالعذاب یقینا نیولی موږ دې قومون لره په عذاب باندې په مستکانو ربهم دوی عاجزی نه وای اختیار کړي خپل رب ته په مستکانو لربهم معنا دا ده چې دوی عاجزی نه ده اختیار کړي خپل پروردگار ته وما يتزرعون او نه دوی چې کوم نه تزرع عاجزی کوونکي وو نو معنا دا ده په مستکانو لربهم دوی نو ټیټ شوي ښکته شوي تابع شوي د خپل رب وما يتزرعون او نه دوی عاجزي کوله حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید حتی چې کولاو به کومنګا په دوی باندې یو دروازه د عذاب سخ اذا هم فیه مبلسون ناڅاپه په دې عذاب کې بیا به مایوسو مبلسون په معنا د آیسونه باندې وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده الله غزا ته چې پیدا کړی تاسو لپاره اوریدل او لیدل او زړونه دا درې آلات دي په غوږونو سړی اوري حق په سترګو ویني او په زړه باندې سوچ او فکر کوي قلیلا ما تشکرون ډېر کم شکریه تاسو د نعمتونو ادا کوئ وهو الذي زرعكم في الارض الله ذات چې پیدا کړی تاسو په ځمکه کې ویلیه تحشرون خالص دی الله ته بس تاسو ټول جمعواله کیږي وهو الذي يحيي ويميت دا الله ژوندي کول کوي دا الله مړ کول کوي ولا هو اختلاف الليل والنهار او دا الله د پاره خالص د الله لپاره ګډوډوالي د شپې او ورځې ګډوډوالي معنی سره شپزي او ورځ راځي او ورځي او شپه راځي اپلا تعقلون دون مداکل نه کار نه لي بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکې وای دوی په مثل دا غي چې ویلو مخکنو خلکو هغه مخکنو چې سګړې وړې ویلي دا موجوده کفارو مکه خبره کوي قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما وای اذا متنا کله چې مونږ مړ شو وكنا ترابا او شو مونږ خاورې وعظاما اورو کی اینا لمبعوثون آیا مونږ به راځي کیږو په یو نوي ژوند کې لقد اوعدنا نحن واباؤنا یقینا دا وعده شوی وي زمونږ سره او زمونږ پلارانو سره هذا چې دادي من قبل مخکې دینا دا یوازې مونږ سره ده زمونږ پلارانو نیکونو ته خلکو ویلي پیغمبران راتلو هغوی به تاسو به بیا ژوندي کېږي یو نه دی ژوندی شوی اوسه چې دا چا ویلي چې بلې دنیا کې به ژوندي کېږي وایي ان هذا الا ساتر ولي ندی دا قدر دا قرآن ندی دا خبرې مگر دا کیسې د پخوانو خلکو دي دا پخوانه خلک چې کیسې کوي قل تو ورته وایه لمن الارض دا ځمکه چا ده ومن فيها څوک چې په ځمکه کې دار چا دي ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ که څه هوش درکي او علم درکي دا ځمکه چا ده او د ځمکه چې اوسېږي دا چا دي فسيقولون لله نو دوی بل څه نشي ویلی وایي ټول د الله دي ښه ټول د الله دي نو قل ته ورته وایه فلا تذکرون بیا پنور نه دی چې دا ټول د الله دي او الله پیدا کړي دي نو الله ته څه ګرانه چې دوباره تاسو پیدا کړي قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم وایا پیغمبره من رب السماوات څوک دی رب د اسمانونو او رب د عرش لوی فسيقولون لله دی وی بل اسوکی خو الله دې مشرکان هم نامن دیتا دلایل اعترافیه وی چې خصم او مقابل هم تاسو سره بني قل تو ورته وایا فلا تتقون بیا ځان د شرک نه بچ کوئ قل من بيده ملکوت كل شيء وایا څوک دی چې په لاس کې حکومت دار یو څیز دی ملکوت مبارکه ده په ملک کې ملکوت او جبروت او رحموت دا تاسو ما مخکې ویلي دي او رغبوت وهو يجير ولا يجار عليه دا الله پناه ورکولی شي چې الله وغواړي یو انسان ته پناه تمامي دنیا نه ورکولی شي ولا يجار عليه او دا الله په خلاف کې چاته پناه څوک نشي ورکولی ان کنتم تعلمون که پوهیږئ سيقولون لله ټول دوی به وایي دا هر څه د الله دي قل ته ورته وایه فانا تسحرون کم طرف ته در باندې جادو وکړی شو چې د حق نه واوړېدی او باطل طرف ته لاړی
بل آتیناهم بالحق بلکې راتله کړي دي موږ دوی ته په حق باندې وانهم لکاذبون او یقینا دوی خامخا دروغجن دي ما اتخذ الله من ولد نه دی نیولی الله بچي لره څنګه چې یهود وایي څنګه نصارا وایي څنګه بعضې مشرکان عرب وایي وما كان معه من الهنا نشته د الله سره بل الله اذن که چېرته د الله سره بل الله وې که د الله سره بل الله وې نو اذا لذهب كل الهنا خامخا په دې وخت کې به بوتلی وې هر یو اله بما خلق هغه چې هغه پیدا کړي دي که د الله سره نور خدایان وې دې ته دلیل تمانع وایي څه ورته وایي هلکه دلیل تمانع دلیل تمانع معنا دا ده چې که د الله سره بل خدای پیدا شي نو الله خدای ته وایي چې مخلوق پیدا کوي الله څه ته وایي چې مخلوق پیدا کوي نو یو خدای به مخلوق پیدا کی او بل خدای به مخلوق پیدا کی نو چې دواړه پیدا کی نو بیا به هر خدای خپل مخلوق راوالی او ځان له بتې پوج ساز کی او دغه بل خدای خلاف په استعمالی څنګه چې د دنیا باچایان د یو بل خلاف او د یو بل د ختمولو دپاره خپل قومونه او پوجونه جنګوي دقسې چې کومه دی هلته به دغه اله ولګي او د خپل مخلوق به ځان سوالي او دغه بل خدای خلاف به شروع کړي دې ته دلیل تمانع وایي نو د ځمکې او د اسمان دا نظام چې تا ته ښکاري درست مستحکم دا به داسې نه وي دا به ختم وشي نو ځکه وایي نو دا به بعضې خدایان به په بعضو باندې بیا دا چړی بیا کولی لذهب کل اله خامخا بوتلی وی هر خدای بما خلق هغه مخلوق خپل لره ولعلا بعضهم علی بعض او غلبه به حاصله کړی بعضې خدایانو په بعضو باندې سبحان الله پاکی دی الله لره عما یصفون دا ګنا چې دا جاهلان او مشرکان بیانوي عالم الغیب والشهاده واقف دی په پټو ښکاراو فتعالی عما یشرکون پورته دی الله دا ګنا چې مشرکان الله سره شریکوي قل ته ورته وایه ربي ای زما پروردګاره اما تریني ما یوعدون که ته اوښې ما ته بعضې هغه عذابونه چې دوی دي سواده کې ای الله که چېرې ته ما ته بعضې هغه عذابونه ښې چې تی دې کفارو سره کوي نو رب فلا تجعلني اے زما رب ز سوال کوم تانا فلا تجعلني مگر زو مال را په القوم الظالمین په قوم ظالم کې خدای که ته زما په ژوند کې په ظالم قوم عذاب راولي نو خدای مال ظالمانو سره مشاملې پرې عذاب کې وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون او یقینا منګه پاګي على ان نريك چې منګه خاوي ته پیغمبره ما نعدهم بعضې هغه عذابونه چې موږ یې د خلکو سره واده کوو لقادرون موږ طاقت ولرو کله چې موږ غوړ راوستی شو ادفع بالتي هي احسن سیئه دفع کوه په هغه طریقه چې هغه ډېره ښه ده السیئه دفع کوه بدۍ لره په نیکۍ باندې نحن اعلو بما یصفون موږ ښه واقف یو په هغې باندې چې دوی بیانوي وقر وایت ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین او داسې دعا کوه چې ای زما ربا اعوذ بک زه پناه غواړم په تا باندې من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطان نه د ټونګو د شیطان نه د شیطانۍ د شیطان نه واعوذ بک ربی ان یحضرون او پناه غواړم په تا باندې ای ربا د دې نه چې دا شیطانان ماته حاضر شي حتی اذا جاء احدهم الموت حتی چې راشي یو تن دوی ته مرګ چې مرګ ورته راشي قال رب ارجعوني دې ځنکدن وخت کې وایي ای زما ربا ای زما ربا ارجعوني ما دنیا ته واپس بوځه چې ما نه کم فوت شوی دی د نیکو هغه نیکۍ وکړو کمې بدۍ مې کړي دي د هغې نه توبه تایب شو ما دنیا ته واپس بوځه لعلی اعمل صالحا کېدی شي چې زه وکړم عمل نیک لره فیما ترکتو په هغې کې چې ما پرېښي دي مخکې کله الله وایي داسې نه کېږي
د آخرت په ګاډي کې ریوس ګیر نشته، دې کې دوباره دنیا ته راتللی شته، مخکې به ځي. د دې دنیا نه به عالم برزخ ته ځي او د عالم برزخ نه به عالم آخرت ته ځي. دوباره راتل نشته، د آخرت په ګاډي کې وي ریوس ګیر نشته. دا خو کفار دې خبرې غلط کړي دي چې هغې به تاسو به خدای را ژوندي کوي. زموږ پلاران ته هم خلکو ویلي کوم چې را ژوندي شي، کله چې تا دا خبره ستا پلار ته کړې وه چې دې دنیا کې به را ژوندی کېږي، آخرت ته به ځې ژوندی کېږي. انها کلمة هو قائلها، نو وایي چې دا یوه کلمه ده، یو خبره ده، وقایلها چې دا صاحب یې ویونکی دی، دا دی هسې په خوله باندې وایي، د دې اوس پیدا نشته. وایي چې د ورخه اوبه تېر شي په بېرته نه جاروزي او نه جاروزي هغه تېر ساعت به بیا دا خو دوی باندې ټیم تېر شوی دی. دا خو دی اوس لګیا دی، زنکدنې شروع دی. دی وایي الله ما بیا دنیا ته بوځه او ته وګوره د ته به زنکدن په وخت کې هر څه وکړه کېږي. سترا اذن کشف الغبار اپرس تحت رجلک حمار، که د دنیا نه ګرد و غبار د سترګو نه لرې شو او ته د آخرت په مزل باندې ځان له روان شوې، تا ته پته ولګي چې په خر ستوری او که په اس ستوری. دا پته خو اوس نه لګي. اوس خو هر سړی چې کوم دی د 20 منه کاڼي نه غرنګ وباسي او وایي چې زما په شان بزرګ څوک نشته. ومن ورائهم برزخنا، مخې د دوی ته یو برزخ دی، پرده ده. برزخ اصل کې پردې ته وایي، او برزخ هغه زندگی ده چې د دنیا د زندګۍ او د آخرت د زندګۍ په منځ کې یو دریم شی دی، هغې ته عالم برزخ وایي. او په دې عالم برزخ کې ټول ژوندي دي، حتی چې فرعونیان مبارک راځي چې سهار او ماښام هغې ته په عالم برزخ کې عذاب ورکړی کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی خو په عالم برزخ کې ژوندی دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د برزخ زندگی هزارها چند غوره د نارو عامو مړو نه، خو دا معنا نشته چې رسول الله په دې ژوند کې ژوندی دی. دا خو د مولیانو ځان نه داسې خبرې سازي کړي دي چې دا پکې مماتي دی او دا پکې حیاتي دی. سړی اوزګار شي نو څه سازی بیا هلکه موږ دا قرآن دا ملغلرې راټولو، دا موږ سر ته ونه رسولي، په منډه پرې روان یو تېښته کوو چې څه منډه وکړو چې خلاص شي. قرآن مجید لوی کتاب دی د الله، او ته دې دا ټولې د شاته اچولي او دا اوتې بوتې وې، کله هغه غر جنګې او کله هغه غر جنګې، کله خلک په هوا روانې او کله چې کوم دی په ځمکه روانې. وایي ما وایي څه وایي په الله یقین وکړئ، پلاني ته ستا خیال نه و، وایي په هوا روان وایي. او داسې دغې زامن پیدا شوي دي چې سړی وایي چې سړی په هوا شوی، وایي دی وایي چې کله او زه چې ویم چې زما د جومات ته چې کوم دی ابو حنیفه مې ولیده، د ماښام او د مازدیګر منځ و ابو حنیفه راغی، او چې بیا مې وکته نو بیا عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه راغی، او پلار وایي داسې 3-4 کسان نور هم راغلل، او هلکه وایي ما په دې سترګو په خپلې د خدای بندګانو قرآن راوړي، خلک ځان هم پې کوي او دا خلک هم پې کوي، څه ګډې وډې هم شروع کړي دي. خو دا خلک ورته معلوم دی، دا خلک ورته معلوم دی چې دا خلک په دې اوتو بوتو پسې ټول روان دي، او دا اوتې بوتې ډېرې خوښې دي دې خلکو. اوس خو خلک اوتې بوتې وایي، علم خو کفن دفن شوی دی، د هغې مور مړه شوې ده، جړا یې څوک شته دی نه. فیضانو پې خپې سورم، کله چې پوک وهلی شي په شپېلۍ کې اسرافیل علیه السلام پوک ووایي، او دا دویمه شپېلۍ ته مراد ده چې خلک پې دوباره را ژوندي کېږي، هغه ته مراد ده. فلا انصاب بینهم یومئذ، نه به نسبونه په دې ورځ باندې چې زه د پلاني نسب سره تعلق ساتم او زه د پلاني سره ساتم. خلک په دې باندې وخت خرابوي، څوک وایي زه پښتون یم، څوک وایي زه پنجابی یم، څوک وایي زه سندی یم، او څوک وایي زه بلوچی یم، څوک پکې دا ذوق کوي، څوک وایي زه عرب یم او څوک وایي زه عجم یم. حالانکه جناب محمد رسول هم فرمایلي دي چې لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على الأحمر ولا للأحمر على الأسود. نشته غوروالی عربي له په عجمي، عجمي له په عربي، او نشته تور لره په سپین او سپین لره په تور باندې.
خبره په تقوا او په پرهیزګارۍ کې ده، خبره د الله په تابعدارۍ کې ده. په دې نور هېڅ کار نه کېږي. فلا انصاب بینهم یومئذ. ویلته دا نشته چې ته میایي که مولایي که سلطان او حقیقت دې کړی. حقیقت څه دی؟ خپل عمل بیان کا، پته به دې ولګي. اوس هلته سړی په مولاتوب هم نه خلاصېږي. ولا یتسالون، او نه بار دوی نه تپوس کېږي. نو بعض ځایونو کې خو تپوس کېږي قفوهم فإنهم مسئولون. وې دروي تپوس دې کېږي. نو علما د تفسیر صحابه او تابعین جوابونه کوي چې قیامت مواقف ته موقف واحد نه دی. په قیامت کې به یو پاټک نه وي، 50 پاټک دي، 50. او په هر پاټک باندې به 1000 کاله سړی ولاړي یو پاټک باندې. نو په بعضې پاټکونو کې به دې تپوس کوي او په بعضو کې دې تپوس نه کوي. دا تطبیق کړی دی علماو. فمن ثقلت موازینه، پس څوک چې درنې شي نیکۍ تلې د نیکۍ د هغه، فاولئک هم المفلحون، دقه کسان کامیاب دي. ومن خفت موازینه، د چا چې سپکې شي تلې د نیکۍ، فاولئک، په دا کسان دي چې تاوان کې اچوي خپل ځانونه، فی جهنم خالدون، ای به دوی په جهنم کې همیشه. تلفح وجوههم، سیزی به مخونو دوی لره، تلفح وجوههم النار، سیزی به مخونو د دوی لره اور. دا مخ په ټول بدن کې ډیر معزز او مکرم اندام دی د انسان. دا مخونه بولا دا اوروسی وهم فیها کالحون، ای به دوی په دې اور کې چینګداړي. کالح دی ته وایي چې دا شونډې د دې بره غاښونو لاندې غاښونو جدا شي. داسې احادیثو کې راغلي دي چې ظالم او د کافر به دا بره شونډه چې دا وسوځي نو او به تختی د سر د نیمې تر به راورسي، او دا لاندې شونډه به یې لاړه شي، په نامه باندې به یې ولګي. نو چینګې داړې به ولاړې، چینګې داړې، چینګداړی به کافر په دې وخت کې، ګناهګار په دې وخت کې. ځکه وایي تلفح وجوههم النار، سیزی به مخونو دې لره اور، وهم فیها کالحون، یو دې کې چینګداړي. او بیا به ورته الله وایي اوس دا خولې واظم نیولي چینګداړو، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، ولې نه وه آیاتونه زما چې لوستی کېدل په تاسو، فکنتم بها تکذبون. نو چینګداړو تاسو په هغې باندې د دروغو نسبت کوو، تاسو دروغ وایي، دروغ وایي، دروغ وایي. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، دا چینګداړي به ووایي چې ای زمونږ ربه، ربنا، قالو دوی به وایي ربنا ای زمونږ ربه، غلبت علینا شقوتنا، غالبه شوی په موږ باندې بدبختي زمونږه، وکنا قوما ضالین، او موږ یو قوم ګمراهان. اوس پته ولګېده ربنا اخرجنا منها، ای زمونږ ربه د دې اور نه موږ وباسه. ستا یو ځل بیا ازمایش وکړه، الله یو ازمایش وکړه، موږ د دې اور نه وباسه او دنیا ته بوځه. فإن عدنا فإنا ظالمون، که موږ بیا واپس شو کفر او شرک ته، یقینا موږ به بیا ظالمان یو. الله وایي ګپ شپ شروع که تاسو، قال اخسئوا فیها، کور شئ پرې جهنم کې. اخسئوا اصل کې د زجر کلمه ده، خو عام ته ورسره سپو ته استعمالیږي. سپي ته خلک وایي کورشه. نو دقسې به الله دې کافرو ته ووایي او بېدینو ته چې کور شئ پرې جهنم کې. ولا تکلموني، ما څه خبرې مه کوئ. ولې تاسو هغه متکبرین یئ چې انه کان فریق من عبادي، یقینا وه یو ډله د بندګانو زمانه، د صهیب او د عمار او د بلال رضی الله تعالی عنهم په شان. هغوی به ویل یقولون، زما بندګانو به ویل ربنا آمنا، ای زمونږ ربه موږ ایمان راوړی دی، فاغفر لنا، موږ ته بخشش وکړې، ورحمنا، او په موږ رحم وکړې، وانت خیر الراحمین، او ای الله ته ډېر بهتر رحم کوونکی د رحم کوونکو نه. زما بندګانو خالصو
بدا خبره کوله نو پتخستموهم سخریا اے کفارو بيدینو تاسو به اونیو لګي در په ټوکو باندې ګوره بلال تا بیا گیت شروع کړی دی حتی انسوکم ذکری حتی چې ایرې کو تاسو نه یاد زما کله کله داسې وشي دا هم د الله لوی قهري چې په یو سړي باندې د یو قوم او د یو بلې ډلې مخالفت دومره غالب شي چې هغې نه الله هم په هغې کې ایر شي ډېر داسې علما چې په رنګ او جسامت باندې به تا ته عالم ښکاري او د بعضې خلکو مخالفتونو هغه دې حد ته رسولي چې علم هم تېر کړی دی تشې کوپړۍ پاتې شوي تشې کوپړۍ د پتو دپاره بس پاتې شوي نور پکې ایسته شته دا کله کله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وی قرآن وکنتم منه تضحكون وی تاسو زما پرې بندګانو پورې خنداګانې وکولې په صهیب او عمار عبدالله بن مسعود په شانتې اکابرین صحابه غریبانان صحابه یو پورې ټوکې کولې انی جزیتهم اليوم نن زه بدله ورکوم دې صهیب او عمار نن ورځې دیتا بما صبروا په سبب دا کې چې صبر یې کړی په اذیتونو تکلیفونو ستاسو انهم هم الفائزون یقینا دا غریبانان دغه ډله زما د بندګانو همدا نن کامیاب ده قال کم لبستم فی الارض اوبه وی ورته کم لبستم فی الارض سونه درنګم ځمکه کې تیر کړی عدد سینا شمیر د کلونو ته چې ما دنیا ته بوځه نو تعالی ما سونه مقدر کړی وه قالوا لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین نو به وی دوی منګه درنګ تیر کړی یو ورځ یا بعض یوم نیمه ورځ فاسأل العادین تپوس وکړه شمیرونکو نه که خلک شمارونه کوي ای تپوس وکړه چې موږ قیامت کې دنیا کې څو ورځې تېرې کړي قال ان لبستم الا قلیلا الله به ورته وایي چې شک نشته چې درنګ تیر کړی تا درنګ نه تیر کړی مګر لږ لو انکم کنتم تعلمون لو کنتم کچری لو انکم کاش کی یقینا تاسو پویدلې تاسو ډېر لږ وخت تیر کړی دی اما فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون افحسبتم آیا تاسو ګمان کوئ چې انما خلقناكم عبثا موږ تاسو عبث پیدا کړی یئ ستاسو ژوند څه مقصد نشته وانکم الینا لا ترجعون او یقینا تاسو موږ ته نه راواپس کیږئ بیا به نه ژوندي کیږئ زما دربار کې ونه پیش کیږئ فتعالی الله الملک الحق پورته دی الله چې هغه بادشاه دی په رښتیا باندې لا اله الا هو نشته دی معبود سوا نه وهو رب السماوات وهو رب العرش الكريم او دا الله خاوند عرش لو عزت مند ومن يدعو مع الله الها آخر څوک چې رابلي د الله سره بل خدای لا برهان له وي نشته دپاره دلیل برهان دلیل ته وایي چې مرکب د یقینیاتونه یقیني دلیل لا برهان له به نشته دی برهان دلیل او حجت د ده دپاره په دې خبره باندې انما حسابه عند ربهم خامخا حساب کې دا د دوی په نزد پروردګار دی انه لا یفلح الکافرون شان دا دی کامیابی دي شي موندلی کافران وقل رب اغفر وایته ای زما ربا اغفر بخنو کې ماتا ورحم رحم روانیو کې وانت خیر الراحمین او تاسو غوره ته ډېر غوره د رحم کوونکو نه دا سلور آیاتونه اپا حسبتم نبشورو کی او د دې صورت د آخره پوری دا یو زبردست وظیفه ده او زبردست دم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او عبدالله بن مسعود د یو مرګري د بیمار تپوس ورل یو مرګري بیمار و دا تپوس ورل چې ورل نو عبدالله صاحب ورسره نږدې کېناست نو پټ پټ ورته سویل نو نبی علیہ السلام خو عالم الغیب نو چې هغه د غیب په خبرو پوهېده
دا غیب خبرو خو اوس د خلکو ځان له پخپله سازي کړي لکۍ سازي کړي دي څوک وایي زه م پوهېږم او پلانې م پوهېږي او پلانې م پوهېږي په غیب وایي څوک نه پوهېږي نبي علیه السلام نه تپوس کو عبدالله دې ملګري ته یې څه شی ښوده ویل جي دا دم مې ورته وښوده ویل کومه افحسبتم انما خلقناکم عبثا د آخره د سورې مومنون د آخره پورې دا څلور آیاتونه دي نبی اکرم ورته چې او د الله بنده تا ورته څه داسې دم وښوده چې سوا د مرګ نه علاوه د هر څه علاج دی او زما په تجربه هم د ځان هم پې زه دموم او چې څوک دموم هم په دې باندې دموم خو د هغې سره به درود به ووې او سورې فاتحه به ووې سورې اخلاص به ووې او سورې ناس به ووې سورې مسد به ووې دا دغه به ووې دا سورې ناس او سورې فلق دا به ورسره ووې او دا ورسره ووایه او چوپ یې کوې